خانان هم ناست دي، خانان هم په پارلیمنټ کې ناست دي. که زموږ د اواز اوري نو زه ورته وایم سر جي لږ غوندې خپل ټایم وباسه. د 23 مارچ د خوشحالۍ په دې ورځ باندې یو مظلوم په ځمکه باندې پروت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو میری طرف سے دعا اور سلام. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو درندے دکھاؤں گا. وہ درندے جس کے پاس نہ تو دل ہے نہ دماغ ہے نہ وہ مسلمان کہنے کے لائق ہے. یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے. سائیڈ میں جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک شادی ہو رہی ہے، شادی حال ہے، لیکن زمین پر پڑا یہ ایک مظلوم ہے جو پاپڑ بیچنے یہاں آیا تھا، محنت مزدوری کرنے یہاں آیا تھا. ان مظلوم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے کسی کا جیب کاٹا ہے اور اس الزام کے تحت ان کو اتنا مارا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ زمین پر پڑا ہے. یہ لوگ جانوروں جیسا خوراک کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایک طرف تو ایک مظلوم کو مار دیا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، لیکن یہ لوگ ایسے کھانا کھا رہے ہیں، ایسے بیغم بیٹے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے میرے بھائیوں. جانوروں کی ایک مثال، پرندے کی ایک مثال آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. کوے کی جب موت ہوتی ہے، کوے کی کبھی دیکھا ہے کوے کی موت؟ جب کوے کی موت ہوتی ہے تو منٹوں کے حساب سے سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے درد میں شامل ہوتے ہیں. ایک اس طرف جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ 4-5 کوے لے کے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ایک کوے کی موت ہو گئی ہے. تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جانوروں سے بدتر نہیں ہے؟ ثبوت بھی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ واقعی اس مظلوم نے کسی کا جیب کاٹا ہے. ثبوت بھی نہیں ہے. بغیر ثبوت کے اس پر الزام عائد کیا گیا اور اس کو مارا گیا. یہ غریب ہے. شادی حال میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں لیکن کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ ایک مظلوم زمین پر اس کی موت ہو گئی ہے، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. یہ جب صبح نکلا ہوگا تو اس نے اپنے بچوں کو یہ کہا ہوگا کہ رے بچوں میں جا رہا ہوں مزدوری پہ، ایک شادی ہو رہی ہے، ایک امیر کی شادی ہو رہی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. بچوں انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے لیے روزی روٹی ضرور لے کے آؤں گا. لیکن اس مظلوم کو پتہ نہیں تھا کہ جس امیر کی شادی پہ جا رہا ہوں وہ اتنے ظالم ہوں گے کہ مجھے مار دیں گے اور پھر زمین پر میں اس طرح پڑا رہوں گا کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ملګرو دا خبر مې ځکه اردو کې وکړه، موږ کوشش کوو چې دا خپل اواز تر لرې پورې ورسو. سیټ کې چې کوم مظلوم تاسو ګورئ په ځمکه باندې چې پروت دی نو په ده باندې الزام لګېدلی دی په یو شادي حال کې چې یاره ده د چا جیب کټ کړی دی او د دغه الزام د وجې په ده باندې بیا تشدد شوی دی او دا یې مړ کړی دی. ملګرو بیا په ځمکه باندې داسې پروت دی چې لکه دا انسان نه دا مسلمان نه او د زناورو په شانتې لګیا دي. خو دا یې سوچ کې هم نه راځي چې دلته یو مظلوم پروت دی، دلته یو غریب پروت دی چې هغه به خپلو بچو له مزدورۍ له راوتی و. دا په پنجاب کې دا واقعه شوې په پتو یو علاقه ده، په هغې کې شوې ده ملګرو. دا غریب دی به پاپړ خرڅول، د پاپړو مزدوري به یې کوله. یو څو ورځې مخکې یوه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه، سیټ کې به تاسو ته ښکاري په ترکي کې یو سپی پروت دی د سرکاري دفتر مخې ته او یو مسلمان هغه دله کمبل راوړی دی چې یخني ډېره زیاته ده، هغه سپینې کمبل تاو کړی دی چې د ده یخني ونه شي. انسانیت او مسلمانیت دې ته وایي. 23 مارچ 1940 کې چې قائد اعظم کله قرارداد پیش کو او دا سوچ یې راوړو چې یاره پاکستان آزادول پکار دي، د پاکستان په نوم باندې یو ملک جوړول پکار دي. ولې دا سوچ راوړو؟ ځکه دا سوچ راوړو ملګرو چې ظلم په هغه ټایم کې په مسلمانانو باندې به ظلم کېدو.
هندوان او کافر را یوځای شوي وو او په مسلمانانو باندې به ظلم کو. نو قائد اعظم د دې د وجې دا سوچ راوړو چې یاره مسلمانان په امن کې. نو هغه دا سوچ راوړو چې یو مظلوم سره د دومره ظلم کیږي او هغه د بیا په فرش باندې داسې پروت وي لکه لاوارثه. دې دپاره دا سوچ راوړی و که نه د دې دپاره یې راوړی و چې هر مسلمان ته به په دې کې خپل حق میلاویږي. د 23 مارچ دغه د خوشحالۍ ورځ بیا موږ له نه ده پکار چې موږ د 23 مارچ دغه د خوشحالۍ ورځ منو کړو ځکه چې په دې ملک کې انصاف نشته، ځکه چې په دې ملک کې انسانیت ختم شوی دی. پخوانۍ زمانه کې چې به مرګ وشو نو 40 ورځې به د کلي علاقې خلکو ملګرو په ډکه خوله باندې خاندانه کوله ویل مړی شوی دی. د انسانیت او مسلماني دې حد ته راورسېده چې دلته دې مړی پروت او دلته دې زه لګیا یم د ځناورو په شان د خوراک کوم. دا مسلماني دې حد ته راورسېده. دومره څوک نشته چې د دې مظلوم تپوس وکړي. ډېر زیات ظلم شوی دی ملګرو، ډېر بې اندازې ظلم شوی دی. که چېرې غواړئ چې دا په ځمکه چې کوم مظلوم پروت دی چې دته انصاف میلاو شي نو ویډیو ورسوئ مخکې چې دته انصاف میلاو شي، ځکه چې کله په یو خان باندې معمولي تکلیف راشي یا پې څوک ګزار وکړي ټول سوشل میډیا ډکوي. جیو نیوز، سما نیوز، دنیا نیوز دا ټول وروره بریکینګ نیوز باندې را رواني په پلانکي باندې چا غزار وکړو. خو دلته یو مظلوم په ځمکه باندې پروت دی. خو دا چې کوم په شادي حال کې ناست دي دې ته هم پته ده چې انصاف خو شته نه په دې ملک کې. ښه مو وکړه چې قسم موږ ته وروره نشي سزا میلاوی دی، د دوی زړه راډه دی. نو دې ته انصاف میلاو شي. که زموږ دا اواز چرته داسې خانان هم ناست دي، خانان هم په پارلیمنټ کې ناست دي، که زموږ دا اواز اوري نو زه ورته وایم سر جي لږ غوندې خپل ټایم وباسه. د 23 مارچ د خوشحالۍ په دې ورځ باندې یو مظلوم په ځمکه باندې پروت دی. دا پرون کابل ورځ دا واقع شوي ملګرو. دته انصاف ورکه. دغه د شادي حال چې څومره هم کسان دي دا د ټول ونیولی شي، شادي حال دې هم سیل کړی شي. د شادي حال چې څومره هم کسان دي شادي حال چې یې جوړ کړی دی دا هم دې ونیولی شي چې ستا په شادي حال کې یو کس په ځمکه باندې پروت و تا نه لیدو، تا کې انسانیت، تا کې مسلمانیت نه و. نو ویډیو شیر کې ملګرو چې دې مظلوم ته انصاف میلاو شي. ما نوید درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت الله پاک پروردګار دی هغه ظالمان تباه و برباد کړي چې څوک په مظلوم څوک په یو غریب باندې ظلم کوي. الله پاک پروردګار دی دا ملک د دغه خلکو نه خالي کړي چې د چا د عقل سترګه نه وي. د لوی الله په امان.